الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. تیر دولس ورځې یا یولس تقریبا دا الله تعالی په توفیق باندې دا الله په فضل د مصر سفر را نصیب کو بیگار ورسېده. مصر دوره زما یو مطالعاتی دوره وا ځکه ډېر څیزونه چې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي، قرآن حکیم کې ذکر راځي، په احادیث نبویو کې ذکر راځي، د ډېرو مقاماتو تعلق د مصر سره دی. نو مونږ خو به کتاب کې لیدل خو مې چې سړی په سترګو وویني نو ښه به زمونږ عرب وایي لیس الخبر کالمعاینه. یو سړی ته چا خبر ورکړ چې مکه شریفه کې بیت الله دی او یو بل سړی په سترګو لیدلی، د دواړو په علم کې فرق دی. چې په سترګو وویني د علم بل شی او چې څوک خبر ورکړي د هغه علم بل شی. نو ما وې زه په سترګو به ووینم. بل ډېر اهم شخصیات چې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه، علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه، او داسې ډېر زیات اجله علماء کرام، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، دا شخصیات ټول د دې قبرونه دي، د دې مبارک مزارات دي. نو خدای پاک دغه امر نصیب کړه. دا به تاسو ته انشاءالله د څو جمعو کې که الله جون راکړه او د الله توفیقي بیانوم انشاءالله. بل هغه وادي چې هغې ته وادي سینا وایي، او زمونږ کتابونو کې په تفسیرونو کې او د احادیثو په شرحو کې تفصیلی ذکر کم وادي سینا چې موسی علیه السلام هجرت وکړه د مصر نه او کم علاقې ته وړېدلې د هغې ته وادي سینا وایي. کم دریاب کې چې فرعون غرق شوی دی هغه دریاب هغه ځای، او چې کم ځای بیا موسی علیه السلام وړېدلی دی او یو کاڼي له د الله په حکم غزار ورکړی او د هغې نه چینې راوتې دي، هغه ځای نه دا ټول په وادي سینا کې دي. 40 کاله بني اسرائیلو د حیرانتیا زندگی په وادي سینا کې تیره کړې. هغې ته به من او سلوار راتلل. په دغه وادي سینا کې حضرت هارون علیه السلام دفن دی، حضرت صالح علیه السلام دفن دی، او وادي سینا غا علاقه ده
چې خدای پاک موسی علیہ السلام له پکې تورات هم ورکړی دی او رسول الله موسی علیہ السلام 40 ورځې پکې اعتکاف هم کړی دی او وادي سینا علاقه ده چې الله پاک مخامخ د موسی علیہ السلام سره پکې خبرې هم کړې دي. نورم پاغې کې ډېر عجیبه واقعات او حالات چې کوم مخکې تیر شوي دی هغه په سترګو الحمدلله را نصیب کړل، نو دا ټول به درته بیانوم. خو نن درته صرف یو خبره کوم چې هغه ځای ته چې کوم ځای موسی علیہ السلام ته خدای پاک پیغمبري ورکړې وه، خبرې ورسره کړې وې یو، او دویم هغه ځای چې موسی علیہ السلام الله پاک له تللی و 40 ورځې اعتکاف یا چله کړې ده او الله تورات ورکړی دی او پکې هارون علیہ السلام دفن دی، بنی اسرائیل پکې اوسېدلی دی. نن درته دقه الله داسې یو توفیق راکړه دا ځای نه راته خدای پاک وښود، نو نن د هغې متعلق بیان درته کوم. موسی علیہ السلام تاسو ته پته ده او بلکې زه به یې درته بیانوم خو بله جمعه کې انشاءالله. د فرعون په محل کې 13 کاله زندگی تېره کړه فرعون سره، او فرعون داسې وساته لکه د خپلو بچو، او د نیازبینتوب زندگی ځکه د بادشاه په محل کې د نیازبینتوب زندگی موسی علیہ السلام تېره کړه. خلکو به قدر کو، خلکو به عزت کو، ځکه خلکو به وی دا د فرعون او د هغه د بیبي آسیې بچی دی. نو یو ځل بار راوتې و د خپلو کورونو نه، دوی چې کوم علاقه کې اوسېدل د هغې علاقې نوم فیوم دی. فیوم مونږ علاقې ته الحمدلله لاړو، او چې قارون غرق شوی دی او هلته خدای پاک ترخې اوبه رایستې دي، هغه بحیرم الله پاک راته وښودله. نو دغه علاقه کې د فرعون محلات دي، اگر چې تاریخي اختلافات ګورې پکې شته، څوک یو ځای څوک جیزا یادوي، څوک بل ځای څوک بل ځای. د فرعونیانو تفصیل هم که خدای مقرر کړه درته ټول انشاءالله بیان کړو. خو دې یو ځل بار ووت د محل د فرعون نه، او بار په مصر کې چکر لګاو. نو یو د ده د قوم ملکو بني اسرائیلي د ده د قوم، او یو د فرعون باورچی و چې فرعون له به خوراک تیاره او فرعون له به خاص څیزونه تیارو. نو دی د فرعون قوم د موسی علیہ السلام په قوم په بنی اسرائیلو به خدمتونه کول، او ډېر خراب خدمتونه به یې پې کول، پټي به یې پې سنبالول او بخورې به یې پې کولې، ګوډونه د مزدورۍ د دیاړۍ کارونه به یې پې مفت او خیراتي په ارزانو پیسو کول، او لختي به یې پې صفا کول، او کم کار چې مونږ دلته د چوړیانو نافلو ټټۍ صفا کول، دا کمزور او خسیس کارونه به یې په دوی کول. د ظلم انتها د ظالم بني اسرائیلو سره کړی. نو د دې فرعون چې دا کم باورچي او د خوراک انتظام به یې کو، د یو ګېډۍ د خشاک واغېسته او د موسی علیہ السلام د قوم سړي بني اسرائیلي ته وې دا یوسه ګېډۍ درونو هغې غریب نه شوړی. دې کې موسی علیہ السلام راغی، نو دې بني اسرائیلي ته خو پته وه چې دا خو د فرعون محل کې لوی دی، د ماشوم لوی کړی دی، خو دا خو زمونږ د قوم ملک دی. نو آواز یې ورکه، وی موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي، دومره غټ ګېډۍ په ما وړي، دا زه کم دی اوچتولی شم وړی شم. نو موسی علیہ السلام راغی، خو دا داسې ځای دی اوس چې یو دش میدان دی، یو موسی علیہ السلام دی، یو دغه د بني اسرائیل هلک دی دا باورچي، او یو یو د فرعون دا باورچي دی، یو د بني اسرائیلو دا هلک، 3 کسان. وی راشه دا مال سره یوسه، هغه نه شوړی. موسی علیہ السلام راغی، تکرار شروع شه، لکه ظلم پې مه کوه، نه څه کې دا دې نه شي وړی، د قوم ملکې مو او موسی علیہ السلام کې رحمه مو، د دونه غټ ګېډې ته په ده ولې وړې؟ په خپله وړه تنخوا ته اخلي او وړل په ده کې. هغه د فرعون باورچي خو هم څوک و، ځکه د فرعون د محل کس و، هغه هم ډېر لوی نشه وه پکې. نو موسی علیہ السلام سره رانیغ شو چې ستا پکې څه دي؟
دا بخامخا دی وړي سره ګرم شو چې ګرم شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزهو نو موسی علیہ السلام سوک نیخ کو او هغه د فرعون باورچی یو سوکو هغه داسې سوکو چې د هغې نه هغه هلک په ځمکه پرېوته او مړ شو موسی علیہ السلام خدای ربی انی ظلمت ما خو ما زیاتې وکړه فاغفر لی خدای ما وبخه نو قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له خدای پاک معاف ولې یو خو د اراده د مرګ نه وه او په هغه شریعت کې دغه وخت کې خو موسی علیہ السلام ته شریعت هم نه دی ورکړی شوی پیغمبري هم نه 13 کاله دی خو چې قرآن شریف کې الله فیصله وکړه فغفر له خدای وبخه نو بیا پکې مونږ له چونې چیرا نور نه دی پکار بے اللہ پاک اتفاقیات تگونا سار بیا اغا دا موسیٰ علیہ السلام قومی بنی اسرائیل دا فرعون یو بل قومی سر پاباس شوے موسیٰ علیہ السلام بیا ولاو چه ولاو نو دوارا پا جگڑ شنو دی بنی اسرائیلی بیا موسیٰ علیہ السلام تاوازو کو ویراشا موسیٰ تالک ما سر جگڑ کی دنم اخلاص کا اگا خمونتی واپختانوی ماموتا بیا دی موتا هغه خو یې راشه پرون یې راله یو بېغمه کړی دی نن به دام یو سوکو وی ځای ته بیا ورسوي بس موسی علیہ السلام پوه شو چې دا روانې د دې بني اسرائیلي دی زما د دې قومي دی پرون یو سره جګړه نن بل سره جګړه نو موسی علیہ السلام هغه ته نصیحت شروع کړ هلکه وی دا ته څه کې جګړې دې جوړې کړې دي کله یو سره کله بل سره او ګواښ یې ورپسې اسې وکړه واویې نه او پوه شو چې پرون خو یو بېغمه کړی دی اس کو کہ مال سکرا کا همام زول قندار تا رسی خدای دا بس کېږي نو چې موسی علیہ السلام ورمخکې شو ګواښ یې وکړو نو بن اسرائیلي وی جوړوی مې نو او ورته وی موسی داسې کې پرون دې م یو مړ که موږ هم اوس بېغمه کې موږ هم وی ځان نه جبار او زورور جوړی ظالم د ځان نه جوړی عیاذا بالله داسې کې بس موسی علیہ السلام پوه شو چې خبره خدا لک د خولې نه ووته او چې پرونی یې کم وجلې دی نو فرعون هغې پسې جاسوسان او پولیس خواره کړي چې دا وګورئ دا هلک چا وجلی دی تحقیق وکړئ ځکه سړی مړ شوی دی اوس هغه خو بل چاته پته نه و یو د بني اسرائیلو هلک دی یو موسی علیہ السلام دی یو چې کم مړ شو نو موسی علیہ السلام پولیس خواره کړي دی دا فرعون پولیس خواره کړه چې وګورئ چې چا وجلی دی نو لا پولیس هغه پسې ګرځېدل خو چې ده خبره وکړه هغه د فرعون قومي خو واورېده چې پرونی خو ده وجلی بس هغه فوراً لاړ او فرعون ته یې رپورټ ورسه وی صاحب دا پرونی سړي قاتل مې معلوم کړی دی څوک دی وی چې تا ماشوم لوی کړی دی موسی دقسې ما یو بل سره په جګړه وم او هغه دا ورته و چې یو د پرون وجلی دی ما بس فرعون اډر جاري کړ وی موسی راونیسئ او د پرونی زمونږ د قومي سړي بدل او انتقام ته اخلو وجنوي فرعون څه آثار مخکې م لیدلي و چې ممکن ده دا هلک هغه پیغمبر نی هغه موسی چې زما د حکومت د ختمېدو ذریعه ګرځي نو چې دی واورېدل پوه شو وی چا به ګرفتار یې کې نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي دې کې یو هلک و ښه هلک و نیک کېدی شي موسی علیہ السلام سره به تعلق و ځکه 13 کاله موسی علیہ السلام د فرعون محل کې تیر کړي هغه راغی موسی علیہ السلام ته وی با موسی ان الملأ یأتمرون قوم غون شوي د ستا متعلق مشوره کوي لیقتلوک پریدی دی نه وجنې دی نو که زما منې مهرباني وکړه د علاقه پرېږده فخرج خائفا یترقب بس موسی علیہ السلام ویرید نو بس د علاقې نه روان شو د مصر نه اوت مدین ته یې رخ وکړو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې یو هلک د بادشاه په محل کې 13 کاله تېر کړي او بادشاه لکه د زویل وی کړي مخبل رستو راضی علم نربک فینا ولیدا تا مونږ سره ماشوم مونږ نیل وی کړي رستو ته فرعون وای ماشوم نیل وی کړي دی بسونه نیازبینی ابا سونه نازک بدنی او بیا فرعون و تزویوی لیدی او بیا فرعون هغه کسو چې هغه وی انا ربکم الاعلى چې دستاسو لوی خدای ما نو گویا کې عیاذا بالله دغه خلکو د خدای زویو څونه به قدر خو چې دی واورېدل نو روان شو 3 لارې مدین ته تللی دي نو د هغه مشهورې 2 لارې پرېښودې او د منځ یو غیر مشهوره لار به په هغې مدین ته روان شو ده ته پته وکړه په دې مشهورو لارو ځم
نو څوک مې راونه نیسي د بادشاه پولیس والا او فوج والا مې راګیر نه کړي نو د میانس په لار روان شو نو الله پاک د یو فرشتې په ذریعه د ده مدد وکړو څوک وایي دا فرشته حضرت جبریل علیه السلام او څوک وایي بله فرشته وه نو هغه به ورته لاره ښوله د یو انسان په شکل کې ورسره ملګری شو په لاره به یې څه خوړل د ونو پاڼې به یې خوړلې او دا سبزیانې په لاره چې کمې کېږي سبزیانې او ګیاګانې په دې به یې ګزاره کوله او مصر ته روان مدین ته روان شو د مدین او د مصر په منځ کې ډېره زیاته فاصله مدین د تبوک سره چې کم په مدینه منوره کې دی تبوک سره نږدې بلکې د تبوک نه لرې دی مدین د بحر قلزم په غاړه یو لوی علاقه ده او دا علاقه د شعیب علیه السلام قوم دی د شعیب علیه السلام قوم چې کم دی اوسېده هغې ته البدع وایي نن سبا هلته پاتې کېده او دا ښار چې چا جوړ کړی مدین د هغه نوم دا د ابراهیم علیه السلام زوی ابراهیم ابن مدین هغه جوړ شوی کړی د هغه په نوم مشهور او دغه ځای کې مشري او مذهبي مشري د یو پیغمبر و چې هغه ته به حضرت شعیب علیه السلام وی تقریبا د مصر نه مدین ته د 8 ورځو سفر دی 8 ورځې د پیاده غریب سفر وکړ چې په کم تکلیف به کړي ځکه لار کې باران راځي زول راځي ګرمي راځي شپه راځي چې دې عجز به په کم تکلیف تلی خو د 8 ورځو په سفر د مدین ته ورسېد چې مدین ته ورسېد نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمای الله یو ځای فرمای فلبث سنین فی اهل مدین ثم جئت على قدر یا موسی او بل دی الله فرمای فلما وجدت القاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل چې روان شو ګوره لا پیغمبر نه دی خوړه کې سپراته دی فلما توجه تلقاء مدين چې کله توجه کړو روان شو قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل او الله نو امید لرم چې خدای براته نه غلاره برابر کی الله باندې باور چې کې الله خدای مدد کوي نو فرشتہ را وسره مرګل شو دلار او فرعون پولیس خواره کړل ویدالک باب چې تبل خوتی شابه راوی نشه نو هغه په مشهور لارو خواره شو دې په غیر مشهور لار نه داغي نه خدای پاک بچ کړ نو چې التلال فلما ورد ماء مدین وجد عليه امه من الناس يسقون چې الت یو ځای ته ورسید ګرمي ردی غریب شوی او سور او یو کیو خلکو ته وبر استلې نو دی الت یو ځای کې یو اون ته ډډه وانه خلکو ګړې چيله او خان روستي دی هغه سیرابای او یو لوی کوي د پاغي بورقه لګېدلې ده او دومره غټه بورقه ده چې لس کسان په یو ځل تاوي نو به پیروزي یو کس دو کس آغا برقه نشی رایسته لس کس گرگلی تاوی سوک پلی را کاگی سوک گرگلی را کاگی نو غټه برقه دا بدوی دا سالوی سرمن گندلی و داغی نا بے برقه جوڑا کرد اکثر بے دا اخ سرمن گندلی و نو برقه بے تی جوڑا کرد نو برقه خلق و رسته پا لسو لسو کسانو پخپل مبسکن او سالویم سیرابو موسی علیہ السلام سور یخ دی گوری وطا نو ومن دونهم امرأتان تزودان چې موسی علیہ السلام وکتل نو دو جنکې دی اوس هغه خپل ګړې چيله په چوکو منې کوي نه پیډي وبوتا او خلک لګیا دي ساروي سیرابي یو حوض دغه توبره چې یو دغه حوض د کوي په غاړو په خوان داسې د اسب مس په جو خلکو سیرابولې په دې لار کیانو زما یاد شي نه اخر غوند شي به کی به وبره چول نو خلکو په اسب سي ابا غټ غټ حوضونه ډک بیکل نو سارو په وبس کړ نو دو جنکې دی غوي خپل ګړه چيله دی وبوته نه پرې دی نو موسی علیہ السلام دا غ جنکونه تاسو کو وې تاسو ولې دا ګړه چيله نو بکوي وې دا موږ د سالو سره یو ځای نو بکو حیا و پاږي دا پر دې لکان دی پر دې سړی دی نو کدوې لاړل نو دا غي نه پس په موږ خپل ګړه چيله سیرابه بس موسی علیہ السلام خو پیش چې دا خو حیانا کړي او نیکان جنکې نو اغي چې ظالمان تلل نو په حوس کې لګي غونډه او بپرې خاونه او باقی دا هغه کوي سره واغشته مضبوط سره په سو کسانو چت کو پکوي د پاسه کې خو مطلب دا چې د کوي نه منغو بس کو چې دا خراب نشي او د جنکو له لګي غونډه پرې خاونه خلک لاړه موسی علیہ السلام راغی جنکو ته وی درېګه د توبه او باسه تبسنګ راو باسه
نو هغه کم سر چې په ګڼو شمیرو کسانو به اوچتېده. موسی علیه السلام کې خو پیغمبري طاقت و، هغې لاسونه ورړوم کړل، اثر یې لرې او کومه بورقه چې 10 کسره وباسي په یوازې موسی علیه السلام هغه بورقه راوویسته او جنکو ته حوض ډک. جنکې حیرانې شوې، خدای دا څنګه هلک دی، دومره پهلواني او دومره طاقت، د 10 کسو کار په خپل یو سر چیلې او بکړلې او دی راغې او د اونې لاندې خاورو ته ډډه وواله، سر ته لاس لاندې کو څه وایي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای د تا ته ډېر محتاج یم، خدای ته خو خیر نازلې او هر چاته نازلې، خو پروردګاره دې وخت کې د ډېر محتاج یم. ګوره خپل رب ته لاس اوچت کړه، اتر ورځې غریب پیاده مزلې کړي، ستړی او د خپو مزلې کړي دي، څه وړه خبره نه ده، او عمر 30 کاله ښه نوجواني ده. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای زه ستا خیر ته ډېر محتاج یم، الله زما مدد. نړیواله غریب د ونې سوري لاندې په خاورو، نه بړستن شته نه تولی شته، ځکه په لاره غریب راوتی، نه باله شته چې څومره په تکلیف په دی جز دا لاره تېره کړي. او دغه ځای کې به د غریب څه تمه وه، ځکه فرعون خو ډېر ظالم و. دا فراعنه چې څومره ظالمان تېر شوي دي، انشاءالله یو جمعه د دوی ټوله قصه درته کوم. ما ډېر عجیبه حالات ولیدل د دې ظالمانو فراعنه، او دوی چې کوم ځان له محلات جوړ کړي او ځان له غټې غټې احرامات او مقبرې جوړې کړي، هغې ته م زه وردن نشم. غټ غټ احرامات دي، د قابل تعجب چې سړی حیران شي چې خدای دا دوی جوړ کړي سي او څومره دې ظالمانو ظلمونه کړي. نو دې یارېده، نو سملاست اجینکې چې کور ته لاړ، هغه د حضرت شعیب علیه السلام لونه دا هلکه داسې وکړئ، دغه زمونږه دا چندی والا زمونږ حاجي آباد کې فیضان الله صاحب سوال جواب کړی، د هغوی هغه اجتماع ده سیرت النبي. نو هغې وی چېرې که دا ملګري نن مونږ سره هغه اجتماع دپاره مدد وکړي نو بهتره وه. حاجي صاحب محمد امین حاجي صاحب رحمت الله علیه بچي هغه دا خبره کړې ده، نو دا نننی چنده مونږ هغې له غونډو ښه، نو چې څومره ملګري د زړه نه مو پکې تعاون ورسره وکړي، هغوی سیرت النبي اجتماع کوي. څویم تاریخ دی؟ ما نه تاریخ یې شي 20-21 دی، او 20 تاریخ باندې د 21 تاریخ په شپه نو هغې سوال جواب لېږلی په خپله هم راغلی چې مونږ به هغې ډېره زیاته خرچه کېږي، نو تاسو مهرباني وکړئ دغه مونږ لپاره وکړئ. نن دا چنده مونږ خپلې مدرسې له نه کوو، ها دا مونږ هغې له کوو، د خپل د اخلاص نه پکې تعاون ورسره وکړي ټول ملګري. ښه جي، نو اجینکې د شعیب علیه السلام لونه وې، هغې لاړې پلار ته الوې بابا یو هلک دی خو ډېر غریب کمزورې مسافر معلومیږي، خدای چې د کم ځای دی، بې کسه بې څوکه. او بابا دقسې مونږ له اوبه راوویستې، یو کس باندې بورقه راوویسته او حوض یې راته ډک کړ. نو بابا ډېر ښه هلک دی، شعیب علیه السلام خو پیغمبر و، د هغه زړه څه واخېسته. نو د یوې جینۍ چې چا صفت ته موسی علیه السلام کړی و، هغې ته یې وایي ویده بچې لاړ شه روان، کم از کم چې نور څه نی، نو چې دا کم اوبې دله راوویستې دې غریب به محتاج وي، د ډوډۍ به ورسره سینې څه پیسې خو به ورکړو که. موسی علیه السلام په خاورو غریب پروت دی، ممکن ده یو کاڼي ته یا سر ته به لاس ته به سر ډډوالي، دا جینۍ ونه. او موسی علیه السلام ته وی ان ابي يدعوک، بابا مې تا غواړي. ولې تا غواړي؟ چې تا کما مونږ له اوبه راوویستې چې د هغې مزدوري دله درکړي، پیسې دله درکړي، هغه دې غواړي. نو موسی علیه السلام د مزدورۍ په تمه نه و، خو د هغه هم دا خیال و چې ما ته م یو ټیکانه خو میلو شي که. نو ورسره روان شو. نو چې روان شو نو دا خو جینۍ وه کشره وه. نو موسی علیه السلام دې جینۍ ته وی ته ما نه وروسته شه، ما ته ځکه چې په لاره تله نو دې باد به د هغې پنسې لقولې، نو موسی علیه السلام ته یې د لاسونو خپې ښکارېده. وی ته ما نه رسته شه، او د رستو نه ما ته الوایه چې ښي طرف ته تاو شي، اګس طرف ته تاو شي. جینۍ خو نورم چې سړی خو طاقتمنم دی او سړی خو ډېر زیات نیکم دی، ځکه دې د ځان نه رستو کړم. نو موسی علیه السلام مخکې د جینۍ شاته د وازونه ورکوي چې داسې تاو شه داسې. نو شعیب علیه السلام ته بوته. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي شعیب علیه السلام ته تپوس وکړه پیغمبر د موسی علیه السلام نه څوک یې بچې د کم ځای نه راغلی، دلته څه کې؟
هغه ټوله قصه ورته وکړه د اول نه اخره پورې مکمل. دقه چل مې کړی دی او زه اوس راغلی. نو شعیب علیه السلام ورته بې غمه اوسه، نجوت من القوم الظالمین، د هغوی نه خدای بچ کړی. دلته د فرعون نه حکومت شته او نه دلته را رسېدی شي، دا بل حکومت. که تا پسې خبر هم شي نو تا پسې دلته نشي راتلی، هېڅ فکر چې ونه کړي، مطمئن یې کړي. هغه پوه شو شعیب علیه السلام چې دا لږ کمې قصې ماته وکړې، اول نه اخره پورې ټوله قصه یې ورته وکړه. دغسې فرعون او بني اسرائیل او شعیب علیه السلام ته خو پته وه، او دغسې د مور صندوق کې غورځولم، د هغې محل ته بیا تلیم، هغوی لوی کړم، دا ټولې قصې ورته ذکر کړي. دا تاریخ نه خلک خپل خبرېږي، خلک الوي، قومیان ورته الوي، هر څه نه خبر. او دغسې چل مې وکړ، وی بېغمه اوس، بس تا ته څوک نقصان نشي رسول. نو بیا ورته شعیب علیه السلام وی بچې یو کار نه کې، ما سره که د خدمت وکړو، ما سره د کار وکړو او ما سره د ځان حساب کو او دې تړه، زما دا ګډې چیلې دا دې مراله وسروي 8 کاله، نو زه به تاله دې دوو لوڼو کې یو لور درکم. او دی ولې ورته ووایي ځکه هغه کومې جینۍ چې ورپسې تلې وه نو هغه بابا ته شعیب علیه السلام ته یا ابتې ان خیر من استاجرت القوي الامین، بچې بابا که ته مزدور ځان له یو کس نیسې خامخا ته بوډۍ زامن دې نشته، موږ دوه لوڼه دي، نو ځان له به خامخا څوک نیسې، نو دا لیک ونیسه، ډېر مضبوط هم دی او ډېر امانتګر دی. مضبوطی د هغې نه معلومه کړه چې د بېوله راوستې، امانتګري ولا دې نه معلومه کړه چې هغه جینۍ ځان نه رستو کړه، چې شانه اشارې را کوه. ان خیر من استاجرت القوي الامین، نو دا مضبوط هم دی، امانتګر هم دی، نو که ځان له څوک نوکر مزدور نیسې ځان له ښه دی. نو ځکه شعیب علیه السلام ورته ووایي چې که ته ما سره پاتې کېږې نو 8 کاله، نو زه به یو لور تاله درکم. او فإن أتممت 10 فمن نفسك، که لس دې پوره کړل نو ډېر بخي. 8 13 خو دا شرط شو، او که لس دې پوره کړل ډېر بخي. نو موسی علیه السلام ورته ووایي بس ټیک ده، زما او ستا منځ کې دا فیصله ده، والله علی ما نقول وکیل، بس الله او زما او ستا منځ کې شو، ده وشوه خبره. نو موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره وخت تېر کړ. قرآن شریف کې خو رب العالمین ذکر نه دی کړی، قرآن شریف کې خو الله فرمایي فلبث سنین فی اهل مدین، کلونه یې تېر کړل. نو د ابن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو، وی څونه عمر یې تېر کړی دی؟ وی 10 کاله یې تېر کړی. وی 8 کاله خو شرط و پیغمبر چې د خولې نه د وعدې اراده مباسي، نو خدای پاک ول هغه پوره کوي. دی ونه وی چې یا به 8 تېروم یا 10. شعیب علیه السلام ورته 8 شر کړل، 2 ورته زیاتي کړل، نو 10 کاله یې تېر کړي دي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي 10 کاله پس یو لور یې ورته په نکاح کړه. اوس کومه په نکاح کړې؟ نو علما وایي چې کیدی شي همدغه لور یې په نکاح کړې چې صفت کړي، او څوک پسې تلې ورسته هغه ورته دا تقریبا لفظ دی، تقریبا هغه په نکاح. نو چې په نکاح کړه نو موسی علیه السلام سوچو کو چې اوس خو 10 کاله تېر دي، یا به دا فرعون مړی مردار شوی وي، او یا به زما خبره یېرئ، او که یاده وي نو ما به څه پېژنې، راشه چې لاړ شم مور به م ووینم، او یو ورور و هارون دا به م ووینم، خپل علاقه به م ووینم. نو شعیب علیه السلام نه اجازت وغوښت، او شعیب علیه السلام ته پته وه چې دا هلک څو ورځې پس انشاءالله 40 ته رسي، دله به خدای پیغمبري ورکوي. هغه ته پته، هغه د کې اثار ولیدل، بل پیغمبر ته الله پاک اطلاعات را لګي، وحی ورته کوي، القا د پیغمبر، او چې زړه ته پیغمبر کم خیال راشي دا وحی وي. او پیغمبر وی ښځه بچې دا ښځه دې بوزوزه لاړ شه، مصر ته لاړ شه، چکر ولګوه، مور ور به م ووینې، علاقه به م ووینې، الله به دې مدد کوي. نو څه ګډه چیلی وله ورکوي دا وان، او یو کونټی ورته وی بچې ورشه دننه کونټی پرتي دي، یو کونټی م راوانه چې دا ګډه چیلی پې سری، کونټی ډېر ضرور شي. یاره اوس به راته ویم د کونټی پیدا ما په دې سفر کې ولیده کوهي تور ته چې ختم، خدایه مې شکر دی چې دا کونټی مې لاس کې راغېږدی. نو را روان شو، نو چې کونټی له ورغې کونټی راواغېشته، نو شعیب علیه السلام ورته بچې دا کېده بله راواله. نو لاړ هغې کېښوده،
نو چې بل راواغشتا کوټه وا روړه اومغه بیا ګوتو کې پرتا وی بچی دا کېده کنه وی ما خو بل راواغشتا وی نه اومغه دې راغشتې ده نه بیا کې خړ نو کونټه سو به پرتی وینو چې لاس یې او بل راوسته کې وی بیا اومغه ده نو چې سوز له اقا پلاس ورتلنو شعیب علیہ السلام کوی شو وی خدا بچی دا خو هغه کونټه ده چې آدم علیہ السلام د جنت نه راته ځان سره لسی زونه راوړ یو پکې دام زدا دی په قسمت توستاله